حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په دې صورت کې یو څو آیاتونه دي چې کله هغه په مقابله کې مال څوک دنیا د مالونو نډک کی او مال هغه راکړي او دا راته وایي چې دا څلور آیاتونه دا د ځان سره مساته نو زه به دا خوښ نه کم. نو په هغې کې یو څو آیاتونه دي. یو آیت چې دی نو هغه په دې کې آیت نمبر دی 31 ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. آیت نمبر 31 76 صفحه ده چې د دې آیت خلاصه ده چې تاسو کله کبیره ګناهونو نه چې کم نه تاسو منع کېدلی شئ، کله دې نه تاسو ځان بچ کوئ، الله تعالی فرمایي تاسو صغیره ګناهونه به منګه معاف کوو. دویم آیت نمبر 40 دی ان الله لا یظلم مثقال ذره وان تک حسنه یضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظیما. الله تعالی په چا باندې د ذره برابر ظلم نه کوي، او که چرته یو کس د ذره برابر نیکی وکي والله تعالی فرمایي بیا دغه نیکی ولا زه دوچن کوم ډبلو مې ولا او د خپل طرف نه د یو دغه ذره برابر چې کوم نیکی کړي دا نو داغه لوی اجر د خپل طرف نه ول ورکوم. دریم آیات هغه فرمایي آیت نمبر 48 ته ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تعالی فرمایي چې بس شرک مکوا، د شرک نه علاوه چې څومره ګناهونه دي هغه ټول چې دی نو زه معاف کوم، خو چې چاته مې اراده وشي چا د پاره یو غواړم سوا د شرک نه چې هغه به زه بغیر د توبې نه معاف کوم. که یو کس په دنیا کې د توبه ویستله ورته معاف کېږي به، خو که چېرته د دې شرک سره هغه مړ شو نو هغه ابدي چې دی نو هغه جهنمي دی. او ومن یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، هغه باندې الله تعالی چې نو جنت حرام کړي. او بل آیات د دې صورت چې دی نو هغه ذکر کوي وروستو براشي 88 صفحه باندې آیت دی 110 ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه، څوک چې وړه ګناه وکړي یا غټه ګناه وکړي، صغیره یا کبیره ګناه، او بیا د هغې نه وروستو د الله تعالی نه بخښنه وغواړي نو الله تعالی فرمایي چې دا بیا ما ویني چې زه د ده ګناهونه چې دی نو معاف کوم. بهرحال نورم دا د کمالاتو نه ډک هر صورت چې دی نو هغه د کمالاتو نه ډکي او د هر یو ګل جدا